نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای زما صحابه کرامو قیامت په تر هغه پورې را نشي تر څو چې د الله علامات نه ښکار شي، تر څو چې د الله خبرې نه ښکار شي کنه نو تر هغه پورې قیامت ناراضي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اول علامه د قیامت دخان دی. څه شي؟ دخان. دا یو لوګي دی، لوګي دا به د یو طرف نه روزي او په ټوله دنیا باندې بخور شي. د مشرق نواله تر مغرب پورې به دا دنیا د یو لوګي ډکه شي. لوګي به وي، لوګي به وي. د دې لوګي اثر به په مسلمانانو باندې دا وي چې دوی به نزله او زکام وي. څومره مسلمانان چې دوی به څه وي؟ نزله او زکام به پرې راشي صرف. او نور کافر چې څومره دي د دوی بدنونه به د دې نه وپړسېږي. منافقین کافرین چې د دوی د بدنونه به څه شي؟ وپړسېږي د دې نه. دا به څلوېښت ورځې دا لوګي وي، څلوېښت ورځې بعد به بیا دا لوګي څه شي؟ ختم شي. یو دا علامت دی د قیامت. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل دجال په لوګي پسې وروسته بیا څه شي دی؟ دجال دی. دجال دویم علامت د قیامت چې دی دجال دی. دا ډېره ناکاره فتنه ده دا دجال. په مخ د ځمکه چې څومره پیغمبران تیر شوي دي که نه، هر یو پیغمبر خپل امت د دجال د فتنې نه خبر کړی دی، او هر پیغمبر د خپل امت دپاره د دجال د فتنې نه پناه غوښتې ده. الله زما امتیان د دجال په فتنه کې مه مبتلا کوي. دا ډېره ناکاره فتنه ده. الله څومره ناکاره فتنه ده چې څوک یې نه مني که نه نو مال به ختمیږي، بچی به یې مړه کېږي، ښځه به یې مړه کېږي، مور او پلار به مړه کېږي، تمام خاندان به ختم شي، تمام مال به ختم شي، هر څه به ختمیږي. او چې څوک د ده تابعداري کوي که نه په مال کې زیادت دی، بچي به یې ښکلي کېږي، زیاتېږي به، ښځه به یې سمه شي، دی به سم شي، یعنې ورځ ته ورځ به دی څه کوي؟ ترقي کوي. هسې دې ته ټینګېدل اسان کار دی بیا چې څه کم سړی وایي زه ستا نه منم هغه به ختمېږي، بلکل ذلیل کېږي به. او کم سړی وایي چې زه تابعداري کوم په هغه باندې به د نعمتونو باران وي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دلته کې معمولي غونته یو لیډر وایي زه له دا کوم او هلکه دا پلانکې پارټۍ والا دا خو مړه دوی سره څه شی نشته، ټول هغې بلې ته ځي که نه ځي. نو چې دا دجال چې دجال هر څه په اختیار کې اغوستي. د دې وجې نبي علیه السلام به د دې نه خصوصي پناه غوښتله. بل دریم علامت دابة الارض دی. دابة الارض دا یو زناور دی، عجیبه شکل سره پیدا کېږي به، دی به په توالد او تناسل سره نه پیدا کېږي، یعنې د ده به مور او پلار نه وي. په حرم شریف کې به یو تیزه زلزله راشي، زلزله، او هلته کې صفا غونډۍ چې ده دا به وشلېږي او د دې نه به دی راوځي، د صفا نه به دی راوځي، او په تمامه دنیا کې به ګرځي او د فاسق کافر مؤمن دا به پېژني او خبرې به ورسره هم کوي. بل علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل څلورم علامت وی چې نور د مغرب لا نه راختلی که نه تر هغې پورې قیامت نه راځي. چې تر څو پورې نور د مغربه دا نور د مشرق نه راخېږي او په مغرب پرېوځي که نه سار کېږي به نه، خلک به انتظار کوي یاره نور نه راخېږي نه راخېږي، دا څنګه چل، تمام خلک به بهر ته روځي، یو ځای به شي انتظار به کوي، ګیر چاپېره به ګوري چې نور ولې نه راخېږي، ناڅاپه به نور پړک ووایي، چې پړک ووایي نو چې وګوري یا به د مغرب د طرفه راختلی، د مشرق د طرفه به نه وي، د مغرب د طرفه به راختلی. بس لږ ساعت له به راخېږي، بیا به واپس لاړ شي، بیا به لاړ شي، بیا به د مشرق نه راخېږي، بیا به تر قیامته پورې په خپل څنګه چې عادت و هغه شان به د مشرق نه راخېږي. خو دی چې کله د مغرب نه راوخت د هغې نه بعد د توبې دروازه بند ده بس.